بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وطن رادیو FM90.8 ډیرو خوږو درنو اوریدونکو د خپل کوربه سید عادل لاړه د مینې او خلوص نه ډک نه کې هري احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ، د ژوند د هر ورځ نه بخه په نره او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د هر اتوار په ورځ یعنې د پیر په شپه باندې د 11 بجو د راځو تر 12 بجو پورې ستاسو سره یو ښکلې شان خوږه شان ستاسو د خوښې کیسه ستاسو سره شریکو. نن هم هغه کړی هغه ګړی هغه ساعتونه روان دي چې موږ نن ستاسو دپاره یو نوې کیسه راوړې ده. هغه کیسه د څه ده؟ د حاتم طائی کیسه ده. په هغې په لومړنۍ حصه کې به زه ستاسو سره د هغه تعارف کوم، پېژنګلو به یې درسره کوم چې حاتم طائی څوک و او د کوم ځای و، څه کار به یې کو او څنګه و. او د هغې نه پس په د هغه چې کوم دی د حسن بانو د هغه 20 سواله چې کوم دی هغه څنګه پوره کړو. نو که چېرې دا سوالونه ډېر اوږده دي، د هغه نو که چېرې پوره نه شو نو انشاءالله تعالی که ژوند وفا وکړه نو په راروان پروګرام کې به هغه نور سوالونه ستاسو سره شریکوم. اول خو کوشش کوو چې په دې خپرونه کې پوره کړو، په دې 1 غنټه کې پوره کړو. که چېرې پوره نه شو نو بیا به هغه په بل پروګرام کې ستاسو سره شریکو. خو ستاسو کالونه، ستاسو مینه، ستاسو محبتونه هم د دې خپرونې برخه ده. تاسو به راځئ په 0937 55 12 21 باندې به موږ سره خپله مینه، خپل محبتونه شریکوئ. د دې کیسې متعلق به موږ ته وایئ چې آیا دا کیسه په تاسو څنګه ولګېده، څه هم پکې خوښ شو، څه سبق هم ترې واخیستو. د هغې نه پس چې کوم د نیمه ګنټه به کیسه وي انشاءالله تعالی، او نیمه ګنټه به بیا ستاسو مینه، ستاسو محبتونه هغه چې د کال په شکل کې را روان دي هغه به ستاسو سره شریکو. نو زه به بلکل نیغ په نیغه کیسې طرف ته د حاتم طائی مختصرې کیسې چې کوم دی هغه 20 سواله چې کوم دی هغه به ستاسو سره شریکو. نو کیسه داسې ده د حاتم طائی چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د زمانې نه وړاندې د یمن په ملک یو بادشاه و چې د هغه نوم توی و. د ده په کور کې یو هلک پیدا شو. بادشاه ډېر زیات خوشحاله شو او بادشاه حکم وکړو چې په دې ورځ یمن کې څومره هلکان پیدا شوي دي د هغوی د پیو ورکولو انتظام به بادشاه پخپله کوي. دې کار دپاره بادشاه د طرف نه 600 دایانې مقرر شوې. توی بادشاه خپل زوی نجومیانو ته وښودلو. د نجومیانو په مشوره د ده نوم حاتم کېښودی شو. نجومیانو بادشاه ته ووی چې دا هلک به په دنیا کې ډېر غټه نامه پیدا کړي. حاتم ډېر ښایسته او خوږ ماشوم و. حاتم چې لږ لوی شو ځنګل ته تللی یو ازمری ورته میلاو شو. ده خیال وکړو چې که ازمری ولمه نو مري، او که نه ولم نو ما به مړ کي. حاتم ځان ازمري ته ورسولو او ورته یې ووی ای ازمریه، که چېرې ستا زما غوښه خوښه وي نو ومې خوره. ازمری حیران دریان پاتې شو. ازمري د حاتم خپې وسټلې او په مخه لاړو. په دغه زمانه کې په یمن کې یو سوداګر و، د هغه نوم برزخ و. د ده یوه لور وه چې نامه یې حسن بانو وه او دا ډېره زیاته ښایسته وه، د حد نه زیاته ښایسته وه. د برزخ د مرګ نه وروسته حسن بانو د ټول جایداد مالکه شوه. دا په یو عالیشان محل کې اوسېده. د دې یوه بوډای دایي هم وه چې دی به ورته ډېر د مینې نه مور وي. حسن بانو د واده نه کرکه کوله، یعنې واده یې نه و خوښ. دی یوې ورځې دایي ته ووی چې مورې، زموږ دا دولت که چېرې چاته ورکړی شي نو زه به بې فکره شم او د الله تعالی په یادو کې به مشغوله شم. دایي ورته ووی چې که چېرې ستا هم دا خوښوي نو په خپلې دروازه باندې 20 سواله ولیکه. 20 سواله ولیکه، دا به څوک هم پوره نه کړي او نه به د واده پیغام څوک راولېږي. دا رنګې به ته د خدای په یادو کې مشغوله یې. حسن بانو د دایي په وینا دا سوالونه په خپله دروازه ولیکل او دای هم ولیکل چې که چا دا سوالونه پوره کړل هغه به زما خاوند جوړیږي. هغه 20 سوالونه څه؟ هغه 20 سوالونه دا دي. نمبر 1، یو ځل مې وکتل، دویم ځل د کتلو مې خواهش دی. نمبر 2 سوال، نیکي کوه او په کوی کې اچوه. نمبر 3، چا سره بدي مه کوه او که دې وکړه نو هغه به درته میلاویږي. نمبر 4، رښتیا ویلو کې خوشحالي ده. 5، د کوهندا خبر دی راوړي. نمبر 6، د مرغابۍ د اګۍ برابر 2 ملغلره دی راوړي. نمبر 7، د حمام بادګرد خبر چې راوړي. دا 2 واړه سوالونه یې په خپله دروازه ولیکل او اویزان یې کړل. او حسن بانو د خدای تعالی په عبادت کې مشغوله وه. یو ورځ دا په چت ولاړه وه چې یو فقیر یې ولیدو
او ورسره 40 مریدانو. فقیر چې به قدم اغوستو د یو مرید به د خپې لاندې د سرو زرو خښته کېښوده. دارنګې به فقیر د سرو زرو په خښته تلو. حسن بانو د دای نه د دې فقیر تپوس وکړو چې دا څوک دی. دای ورته ووایي چې نورې دا د بادشاه پیر دی او لوی عالم دی. حسن بانو ورته ووایي مورې چې دی خو راغوښتل پکار دي چې موږ هم د ده په قدمونو برکتناک شو. حسن بانو د یو نوکر په ذریعه باندې فقیر ته سوال جواب وکړو، یعنی فقیر یې را وغوښتو. فقیر ورته ووایي چې زما مصروفیات ډېر زیات دي، نن سبا له به راشم. فقیر سبا له سره د 40 مریدانو د حسن بانو کور ته راغو. فقیر ته یې د سرو زرو او د چاندۍ په لوښو کې ډوډۍ ورکړه. فقیر چې کوم ډېر لالچي او مکار فقیر د خپلو ملګرو سره سلا وکړه او هم په دغه شپه یې د حسن بانو په کور ډاکه وغورځوله. د حسن بانو ډېر نوکران یې مړه کړل. حسن بانو په چت ولاړه وه. دې دا فقیر وپېژندو. په سبا له حسن بانو سره د مړو نوکرانو لاشونه واغستل او شاهي دربار ته یوړل او بادشاه ته د پیر شکایت وکړو. بادشاه د حسن بانو په خبره ډېر زیات غصه شو. د دې ټول دولت یې قبضه کړو او د کور نه یې وویستله. حسن بانو سره د دای یو ځنګل ته لاړه او هغه ډیره پریشانه وه. اتفاقا یو ورځ دې ته د یوې لویې خزانې درک معلوم شو. حسن بانو د سوداګر په جامه کې بادشاه د یمن نه د یوې نوي ښار اجازت وغوښتلو. دا لاړه او بادشاه ته د سړو په جامه کې لاړه او بادشاه نه د یمن په ښار کې د یو نوي ښار د جوړولو اجازت وغوښتلو. بادشاه چې دې سره ملاو شو ډیر زیات خوشحاله شو او اجازت یې ورکړو او خپل پیر سره یې هم ملاو کړو. حسن بانو د مکار پیر دعوت وکړو. د دې د دعوت دپاره یې د پلار کور خوښ کړو، یعنې په کوم ځای کې چې دې مخکې دعوت ورکړی. فقیر هم هغسې د سرو زرو په خښتو باندې قدمونه کېښودل او کور ته راورسېد. دغلته د اول نه زیات دولت موجود و. مکار ډېر فقیر سړی و. مکار فقیر خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې نن شپه به دا کور لوټو. حسن بانو پټ په پټه د ښار کوتوال ته خبر ورکړو چې بېګاله به زموږ په کور ډاکه غورځېږي، تاسو به زموږ حفاظت کوئ. د شپې ډاکه فقیر مکار وغورځوله. د کوتوال سړو چې کوم دی نو فقیر سره د مریدانو ګرفتار کړو او بادشاه ته یې پیش کړو چې بادشاه سلامت دا هغه فقیر دی. بادشاه ته چې حقیقت معلوم شو نو سخت په غوسه شو او د ټولو د قتل یې حکم وکړو چې ټول قتل کوي. دې نه وروسته حسن بانو خپل ځان باچا ته ښکاره کړو او ورته یې وویل چې ای بادشاه، په فلاني ځنګل کې ماته 7 کویان معلوم شوي دي چې د دولت نه سم برجک ډک دي. ته خپل نوکران ولیږه چې هغه دولت دلته راوړي. د بادشاه نوکرانو هغه دولت رانه وړو. د حسن بانو نه سوا به څوک ورتلو نو هغه ټول دولت په ماران لړمانان کېدل. بادشاه حسن بانو ته اجازت ورکو چې دغه دولت په خپل ځان راوړه، ښار جوړ کړه او ځان له محل جوړ کړه. بادشاه د دې د حفاظت دپاره د فوج یوه دسته ولیږله. حسن بانو صرف د خدای په عبادت کې مشغوله وه، بلکې صرف په عبادت کې به مشغوله نه وه، بلکې دومره خیراتونه یې وکړل چې ټولو خلکو کې مشهوره شوه. په خوارزم ښار کې یو شهزاده منیر شامي اوسېدو. د حسن بانو د ښایست اورېدلي و. شهزاده خپل مصور ولیږلو او د ده تصویر وغوښته چې ورشه د هغې تصویر ماله راوړه. د دې تصویر په اوبو کې واغستو، یعنې په اوبو کې جوړ کړو او منیر شامي له یې یوړو. تصویر یې چې ولیدو نو بس سم د ټکه پې عاشق شو. د فقیرۍ جامې واغوستې او د حسن بانو نوي ښار ته لاړو او د حسن بانو د محل لاندې دیری واچوله. څو ورځې چې تېرې شوې نو حسن بانو دی راوغوښتو. د پردې په شا یې ترېنه تپوس وکړو چې ته څه غواړې. ده ورته ووایي چې زه د خوارزم شهزاده یم، ما فقیري قبول کړه چې تا سره واده وکړم. حسن بانو ورته ووایي چې زما دا 7 سوالونو پوره کولو شرط دی. منیر شامي ترېنه د سوالونو تپوس وکړو. حسن بانو ورته ووایي چې زما اول سوال دا دی چې یو ځل مې لیدلی دی او دویم ځل د لیدلو خواهش لرم. منیر شامي ورته ووایي چې په کوم طرف دی. دی ورته ووایي چې که دا ماته معلومه وی نو د سوال ضرورت څه و.
منیر شامي د 1 کال مهلت واغستو، د یو سوال د پوره کولو دپاره د 1 کال مهلت واغست او د هغه ځای نه لاړو او در بدر به یې ټکرې خوړې او ګرځېدو. اخره کې د یمن د بادشاه حاتم طائی متعلق خبرې واورېدې، د ځان ورته ورسولو. د حاتم طائی سخاوت تر لرې خور شوی و. د خوارزم شهزاده حاتم ته د حسن بانو متعلق ووی چې دغه شان چل دی او ورته په جړا شو. د حاتم په ډېر ترس راغلو، د سره یې د مدد واده وکړه. حاتم طائی او منیر شامي حسن بانو ته راغلو او دې ته یې ووی چې ای حسن بانو، که چېرې زه د شهزاده دپاره ستا سوالونه پوره کړم نو ستا به څه اعتراض خو نه وي که نه؟ حسن بانو ورته وایي چې نه زه خو دا غواړم چې زما سوالونه پوره شي. حاتم طائی منیر شامي ته وایي چې راځه اوس سمه ده. منیر شامي د حسن بانو په ښار کې پرېښودو او په خپله لومړني سوال پوره کولو پسې روان شو. لومړنی سوال لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې یو ځل مې ولیدو او د دویم ځل د لیدلو خواهش دی. حاتم طائی د حسن بانو نه روان شو او په ځنګلونو ګرځېدو. یو ورځ په یو تلاو کې یو هوسۍ ولیده چې اوبه یې څښلې او د تیورې شوده بهېدل او لیوه دا خوړلو ته تیار ولاړ او په دغه وخت حاتم لیوه ورټلو. لیوه ورته ووایي چې معلومیږي دا چې حاتم طائی تا خو د دې د بچو خیال وساتو، لیکن زما د خیال ونه ساتو چې ما ته غوښه پکار ده، زه به د لوږې مړ شم. حاتم طائی ورته ووایي چې ما وخوره. لیوه ورته ووایي چې ما له د شاته نه غوښه راکړه. حاتم په توره د شا نه غوښه پرې کړه، ولې ورکړه او لیوه ته یې حواله کړه چې دا واله. لیوه غوښه وخوړه او اوسۍ حاتم طائی ته دعاګانې کولې او لاړه. حاتم دا هغه ځای نه روان شو، د زخم د درد مې زیات شو، ورو زیاتېدو او د ګیدړ د غار مخې ته بېهوشه پرېوتو. بګه وې کومه چې د ګیدړ کور ودانه یادېږي، هغې ولیدلو. ګیدړ ته یې ووایي چې دا سړی معمولي سړی نه دی، حاتم طائی دی. ځکه ما ته یو بزرګ ویلي و چې یو ورځ به حاتم طائی د منیر شامي سوال پوره کولو دپاره او دلته هم راځي. ګیدړ ووایي چې او زه هم حیران یم چې د ده زخم به په څه جوړ شي. ګیدړې ورته ووایي چې که څوک د پریرو مغز راوړي او د ده په زخم یې ولګوي نو دی به ټیک ټاک شي، لیکن هغه د 8 ورځو په فاصله پروت دی. ګیدړ ورته ووایي چې ته د حفاظت کوه او زه مزغو پسې ځم. ګیدړ لاړو او هغه هلته ورسېدو. د یو پریرو د یوې ونې لاندې اوده ولیدو. د دې ټول بدن د سور په شانو او مخ یې د بني ادم په شانو. ګیدړ د ده نه سر وویستو او واپس په منډه راغلو. د سر نه یې مازغه وویستل او د حاتم طائی په زخمونو یې پورې کړل. هغه جوړ شو. حاتم ورته ووایي چې ای ګیدړه، تا زما دپاره یو ووجلو، دا دې بد وکړل، د ده ګناه په چا شوه. ګیدړ ورته ووایي چې ای حاتم طائی ته غم مه کوه، د ده ګناه په ما شوه. حاتم ورته ووایي ای ګیدړه، ستا په ما ډېر غټ احسان وکړو، ته هم ما ته څه کار وښیه. ګیدړ ورته ووایي چې د دې ځای نه کافي لري د ګفتارین جوړه اوسېږي چې کال په کال زما بچي خوري، د دې مصیبت نه خو مې خلاص کا، بس دغه یو کار مې دی. حاتم ورته ووایي چې ښه ده، راځه د هغه کور راته وښیه. ګیدړ حاتم طائی ځان سره بوتلو او د لرې نه یې ورته کور وښود چې هغه یې کور دی. دغه وخت ګفتارین جوړه کور کې نه و چې ته په چکر وتي و. حاتم ورته کېناستو او څه وخت چې دوی واپس راغلل، حاتم یې چې ولیدو نو ډېر غصه شو. حاتم نه تپوس وکړو چې ته څه له راغلی؟ حاتم ورته ووایي چې زه صرف د دې دپاره راغلی یم چې تاسو پوه کړم د ګیدړ بچي مه خورئ، خدای پاک په د عیبونو روزي درکوي. دوی دې خبرو منلو ته بلکل تیار نو. حاتم ډېر په غصه شو، توره یې راوویسته، د دوی غاښونه یې مات کړل او د دوی نوکونه یې پرې کړل. ګفتارین په جړا شول. دوی وویل ای بې انصافه انسانه ووایه موږ به ګېډه په څه ډکو. دغه وخت ګیدړ ور ورسېدو. ګیدړ ورته ووایي چې څو پورې زه ژوندی یم، د دوی د خوراک زه ذمهوار. حاتم طائی ډېر خوشحاله شو، ګفتارین هم مطمئن شو. حاتم ګیدړ سره واپس غار له راغلو. ګیدړ ورته ووایي
چې ته کوم سوال پوره کولو دپاره ځې ته به په ځنګلونو ځې. ګیدړ ورته 2 لارې وښودلې، یوه لنډه لار بله اوږده. حاتم لنډه لار خوښه کړه او پرې روان شو. حاتم تایي چې کوم دی نو د لیوانو په ځنګل ورغی. د لیوانو ځنګل د لیوانو حاتم چې کوم دغه چې کومو د لیوانو بادشاه حاتم یې ونیو او بادشاه ته یې پیش کړو. د لیوانو بادشاه ووی ای سړیه ته خو حاتم تایي معلومېږي، ځکه چې دلته د چا د راتلو جرأت نشته، دومره چا کې همت نشته چې دلته راشي. ده ووی چې بېشکه زه حاتم بن طائی یم. د لیوانو بادشاه ووی ای حاتم که د ځان خیر غواړې نو زما لور سره واده وکړه. حاتم پوه شو چې اوس مې خیر بیخي نشته، مجبوراً د لیوانو بادشاه د لور سره یې نکاح وکړو. د حاتم په پټکي خپله مهره کېښوه او شهزاده ترېنه رخصت شو. یو خطرناک ځنګل ته ورسېدو. هغلته یوه غټ اجدها ولیدله چې د خولې نه یې د اور لمبې تلې. اجدها چې څنګه ساه راښکله نو حاتم یې لوړ تېر کو، خو د مهرې په وجه یې هضم نه کړی شو. اجدها چې ډېر تنګ شو نو حاتم یې واپس په الټو کې راوویشتو، یعنې کیې کو او یو طرف ته لاړ. حاتم خپلې جامې وچې کړې او په وړاندې تېر شو. یو تالاب ته ورسېدو. څه ګوري چې نه ګوري هلته حاتم په تالاب کې جامې وینځلې. یو میی پکې ښکاره شو چې نیم بدن یې د میو او نیم بدن یې د ښځې و. دې میی حاتم ونیولو او په تالاب کې دننه 3 ورځې ځان سره وساتلو او بیا یې بهر کړو. حاتم تایي د هغه ځای نه روان شو او په ځنګل کې یو کور ولیدلو چې هغه بالکل خالي و. حاتم ستړی شوی و ډېر زیات او په هغه کور کې بس پرېوته وده شو. حاتم چې د خوب نه کله را بیدار شو نو په دغه کور کې یو بل سړی ولیدو. د حاتم تایي نه د راتلو وجه معلومه کړه چې څه وجه دلته رالی. حاتم ورته ووایي چې زه د دشتې هوریدا ته ځم. دې سړي ورته ووایي چې ته خو یقینا حاتم یې، ځکه چې د بل چا دې طرف ته د راتلو طاقت نشته. ده ورته ووایي که ته دشتې هوریدا ته ځې نو مرخاته طرف ته ځه، هغلته به یو تالاب درشي، هلته لږ ایسار شه. د دې تالاب نه به یوه ښځه راوځي چې ډېره بې انتها به ښایسته وي. دې ته به تا هړو خیال نه کړي، یعنې هړو واښه به ورته نه اچي. دا ښځه به تا یو محل ته بوځي، هلته به نورې د دې د پاسه ښایسته جینکۍ وي، خو په هغوی به هم خیال نه کوي. او که نه سورانۍ دې وکړو یا دې پته خیال وکړو نو ټول عمر به قید شي. د دې نه وروستو د دې محل د دیوال تصویر به تا ته راشي، په هغه ځای کې اوسېږه او هغوی ته هم څه خیال ونه کړي. او چې کله ځې نو د هغې ښځې مړوند کلک ونیسه، هغه به دې دشتې هوریدا ته ورسوي. حاتم هماغسې وکړل. یو ښایسته ښځې حاتم محل ته بوتلو، لیکن حاتم چاته څه خیال ونه کړو. نورې ښایسته جینکۍ هم وي، دوی ته هم څه خیال ونه کړو. دې نه وروسته یو تصویر چې د محل په دیوال لګېدلی و، دا تصویر یوه ښایسته ښځه شوه. د حاتم له راغله جینکۍ رخصت شوې او د سندرو اوازونه راتلل. دومره دی پوهېده چې د سندرو اوازونه راتلل، نور څه نه و. حاتم 2-3 ورځې دغلته دیره و. ده ته د منیر شامي خیال راغلو چې اوهو هلته مې سړی په تمه کړی دی. د هغې ښځې مړوند یې ونیو. یوه ښځه ښکاره شوه او د حاتم په شا یې لته ورکړه او دی لرې پرېوتو. ده چې وکتل نو په یو ځنګل کې پروت و. حاتم پوه شو چې زه اوس دشتې هوریدا ته ورسېدم. د شپې یو اواز یې واورېدو چې ویلې یو ځل مې ولیدل او د دویم ځل د لیدلو خواهش لرم. حاتم په اواز پسې لاړو. ده یو سړی ولیدو چې د سر ویښته لوی خواره واره او دی بالکل پاگل ښکارېدو. ده بیا چغه کړه یو ځل مې لیدلی دی او د دویم ځل د لیدلو خواهش لرم. حاتم ورمخکې شو او وی او دی د دواړو لاسونو نه ونیو. حاتم ورته ووایي چې ای سړیه زه هم دا معلومول غواړم. دې پاگل لیوني خپل بیان بیا شروع کړو. ده وویل هغه چغې وواله چې یو ځل مې لیدلی دی او د دویم ځل د لیدلو خواهش لرم. او بیا یې ورته ووایي ای دوسته زه د یو ملک شهزاده یم، یو ځل په ښکار کولو یو ځنګل ته ورسېدم، تږی شوی وم ډېر بې انتها، یو تالاب ته ورسېدم
او هغلته کېناستم. څه ساعت پس یو ښایسته ښځه دې تالاب نه راووته او زه یې ونیولم، تالاب کې یې ډوب کړم. یو محل ته ورسېدم، هغلته نورې ښایسته جینکۍ وې. ما چې ولیدل نو حیران دریان شم. د دې محل په دیوال باندې یو تصویر و، هغه تصویر نه یو ښایسته ښځه جوړه شوه. هغه دومره ښایسته وه چې ما ولیدله نو بلکل لیونی شم. یو ورځ مې د لاس نه ونیوله، هم هغه وخت یوه بله ښځه راغله او دې ما له پشه یو لته راکړه چې دې ځنګل ته راورسولم. بس زه د هغې ورځې نه لیونی یم، پاګل یم او هم دا چغې وهم چې یو ځل مې لیدلی دی او د دویم ځل د لیدلو خواهش لرم او غواړم چې یو ځل مې بیا هغه ښایسته نازنینه ولیدلی. حاتم ورته ووایي دوسته که ته هغې سره اوسېدل غواړې نو د لاس نه به دې نیولې وه. که تا چېرې هغې سره اوسېدل غوښتل نو د لاس نه به دې کلکه نیولې وه که نه. ته ورته وایي چې الله دپاره ما یو ځل بیا ورله بوزه، بیا مې ورله بوزه، یو ځل مې ورله بوزه بس. حاتم کوشش وکړو، ډېر کوشش وکړو او هغه تالاب ته یې ورسولو. تالاب سره کېناست او بیا هم هغه ښځه د تالاب نه راووته او دی یې تالاب کې دننه کړو. حاتم خوشحاله شو چې شهزاده به بیا د هغې ښځې لاس نه نیسي. حاتم واپس شو او حسن بانو له راغی. حاتم د سفر ټول داستان ورته واورولو او د وړومبني سوال جواب چې یو ځل مې لیدلی ده او د دویم ځل د لیدلو خواهش لرم، ټول حالات یې ورته بیان کړل. حسن بانو ډېره زیاته خوشحاله شوه. د دې نه پس حاتم تائی حسن بانو ته د دویم سوال بیانولو ووی. حسن بانو د حاتم تائی ډېر عزت وکړو او د دویم سوال یې داسې بیان کړو چې نیکي کوه او په کوهي کې غورځوه. د دې نه پس حاتم د دویم سوال پوره کولو دپاره روان شو. چېرته روان شو؟ بیا په هغه میرو باندې روان شو او انشاءالله تعالی که ژوند وفا وکړه، ساګانو بې وفایي ونه کړه. نو دویم سوال جواب به درته د دویم سوال چې کوم دی دا به درته په راروان پروګرام کې ویم. حاتم لومبنی سوال پوره کولو نه پس دویم سوال پسې روان شو، یو ځنګل ته ورسېدو او یو سړی یې ولیدو. نو هغه دا د دویم سوال چې کوم دی دا به درته په راروان پروګرام کې ویم. دویم، دریم، څلورم انشاءالله تعالی کوشش کوم چې په راروان پروګرام کې دغه کیسه راغونډه کړو. راځئ چې اوس واورو یو ښکلی شان کلام د شاهجان استاذ په آواز باندې. زما خپل کلام دی، زړه مې وایي چې دا سره شریک کړم. نو راځئ چې دا کلام واورو، د هغې نه پس به بیا راځم ستاسو په درانه خدمت کې. خو تر هغه دمه پورې به تاسو چېرته هم نه دی، دې نه پس به ستاسو مینه، ستاسو محبتونه چې د کال په شکل کې دلته را روان وي، موږ سره به ستاسو په دې پروګرام کې حصه اخلي، برخه اخلي، ځکه چې ستاسو په کالونو، ستاسو په میسجونو باندې دې خپرونې ښکلا یو په دوه کېږي. نو غواړم چې د دې خپرونې ښکلا ستاسو په کالونو، ستاسو په مینو، ستاسو په محبتونو باندې یو په دوه شي. په 0937 55 12 21 باندې به د دې کلام نه پس تاسو محبتونه، ستاسو مینې شریکوم. راځئ چې واورو د شاهجان استاذ په ښکلي اواز باندې زما غزل.